چې د ظلم بربریت او جبر روان دی د دې مزاحمتو کې ناغه پی ټی آی ولا ته دومره بدو لګېدله چې په هغې باندې هغوی بس اسمان راکوز کړی او په جماعت اسلامي پسې دنیا چې کوم دی نو پوسټونه وکړل خو د ایمل خان دا وایي چې صوبایي حکومت د سره د کور مې په مسلې حل کېدو کې دلچسپي نه اخلي په کوم ورځ چې دوی و چې مذاکرات وشو نو په هغه ورځ 140 مړه شي بیا چې په دوی و چې مذاکرات وشو نو جرګه وشوله نو بیا 30-40 چې کوم دی نو شهیدان شي او دا د لوږې چې دا خلک مري او یخني ده تر اوسه د کیمپس تنظیم نشته بل هغه د بیرستر صاحب په دغه باندې مار مې چیپ ته مووي چې تر څو دا دلته کې ناستي نو دلته کې به چې کوم دی نو دا بدامني او دا حالات رواني ماته یو سوال وکړو چې تا ډي جي ایس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې د 2021 چې کوم دی نو ذکر کړو چې 2021 کې طالبان را پرېښودی شو تا هم دا خبره کوله نو هغه ویزه نه نم کوم خو په کار دا چې د هغې خلکو خلاف کاروي وکړي شي چې دا راخوشي شي هغه دلته کې سټل کړل او چې دلته یې سټل کړل نن هغه خلک چې کوم دی هغه خوارج لګیا دي او په دې صوبه کې دغه کاروایي کوي او ویزه بیا داسې وزیر اعلی دلته وي صوبه پرېږدم زه به د ده په تمه کېږم د په تمه کېدل نه دي په کار دا ملو سړی دی او دی چې کوم دی نو دا صوبه نه ټیک کېږي نو چې دی وایي چېرې د ده په تمه کېدل نه دي په کار نو دوی ورله څه وکړل په کار دا و چې دی وزیر اعظم ته ناست وي چېرې تاسو دلته کې راشئ کښېنئ خبره وکړئ که نه 2 پیرې دلته کې دغه راغی د وزیر داخله راغی نو وزیر داخله وزیر اعلی چې کېناستل ګورنر چې کېناستل په خپل منځ کې کېناستل د دې نه مخکې د دوی میټینګ زوم په دې ایشو باندې وشو که نه 15 یو پریښ نه 15 بل پریښ نه دوی لګي شو دوی یو بل دسخطۍ وکړې دا خبره به ته وزیر اعظم له یوسي او دا به وزیر اعظم وکړي د بیانیه وه د ایمل ولي دغه بیان نو به ملولي بس کې شهباز شریف له هم دا خبره وړي شهباز شریف ته دا خبره کوي چې راشه کنه ته کې نه کنه دلته پرېږدي نه نو ټیک ده کنه نو بعد بیا خو بس تم دا خبره کوم زم دا خبره خبرې دي روانې دي ورا دا خبرې ټیک دي نه دا د سلويغ زره طالبانو دا خبرې ټیک دي دا 15 زره دي دا را پرېږدي په دې صوبه کې پرېښودي دي زه تا ته ما د خبرو د هدا پورې تم کې اوزم کې نو بیا په مو پاګه فرق ما دا خبر وکړه کنه ته د خبرو خدو پورې لګیای دا هغه واپس ټوپک راوړل ته سوچ نه کې چاو بس ټوپک راوړل زه تا دا کته پوس کوم چې شهباز شریف ته به دا خبر رسیدل ته چې دا کم نور خلک دي د ایمل ولي بیان چې کم دي ته شهباز شریف پسې وتاړي تا کې دغه چل دی نه ایمل ولي خبره دی یو لول پرې مرکز ته یوړل ایمل ولي ته وایم چې مسلمان اي پی سي کې وته د پته شته وزیر اعلی د گورنر سره روان شو صرف گورنر ورته دوی چې تعالی 1500 روپیا راغلي سی ټي ډي د پاره چې دا په دی لګوي تا دا خبره ورغه په بدو لګي دا اجلاس پرې خو د وزیر اعلی بارو تخت دلته کې چې خبره کې نو بس خبره به تاسو بدلېږي علب خان په موږ بدل لګي زه درته وایم چې ته وایې چې وزیر اعلی د سند دی نه دی کنه زه نه وایم هغه وایي کنه یار خزه یې زه وایم زه او ما به په خوا ویل زه نو څنګه نه دا څه چل نه زه وایم ته چې د سند دی صحیح زه وایم چې وزیر اعلی د سند دی په کورم کې حالات خراب دي ماشومان مري خلک تباہ برباد شو روزګارونه غرق شو ار یو شی تباہ برباد شو وزیر اعلی د سند دی نو دا نور حکومت نشته دی هغوی دې راشي که نه هغوی دې د مسلې غم وکړي موږ ته خو د مسلې غم په کار دی زه خو دا نه وایم چې یاره دې ټیک کیه دې کریډټ والي زه دا وایم چې دا ایمل خان دی کریډټ والي ریډیو یو مشر دی صحیح ده پالیسي هغه ورکوي چې نن به دا پروګرام کېږي نن به دا کېږي دا پروګرام بند دا به نه کېږي د دې صوبې یو چیف ایگزیکټیو دی هغه وزیر اعلی دی وزیر اعلی چې کم دی هغه دوغلاپن دی دلته یو خبره هلته بله خبره اجلاس راغواړي نو ګوره د یو خو دلته د خیبر خان خلک مثالونه ورکوي ستا ټیک بس همدا ستا لمنم صحیح ده دلته کې دوغلاپن دی په وزیر اعلی کې نا اهل دی حکومت په نوم باندې اسې بس صرف د خپل ځان دپاره ناست صرف د سرکاري وسایلو دغه کوي خزانه ختموي د سفیر الله زوی چې دی نو هغه د هغې دغه مړ شو د هغه زوی د هغه دغه مړ شو چې ځکه د هغه پلار په وزیر اعلی سره اسلام آباد ته تللی و د هغه ګاډی او هغه هلته کې په جیل کې قید دی نو لهذا د هغه زوی د هغه دغه مړ شو دا زبردسته خبره نو ته خبره کنه دا تورمزونه یو مشر بیا ما نېرېږي هغه چې دا خبره به کې خو هغه ته به دا وی چې په دې خبره کې به دې مخه نه نیسي بهر خلته دا خبره کې وکړه صحیح ده دا ډېر ظلم شوی دی کنه یار ته به شابه نو زه ته چې دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې کېده وشوې اوس خپل ځای ولګ دی دا خبره لکه مخکې کنه ته په یوم کنه اوس وزیر اعلی به لکه څنګه چې تا خپه په خپاړولې ده وزیر اعلی به دلته کې خپه په خپاړولې ځکه چې خو نه اهله دی او شهباز شریف هلته کې خپه په خپاړولې هغه به وچېره چونکې وزیر اعلی نه اهله دی نو زما پکې څه کار دی